نو په دغه دوران باندې یو صحابي اچانک قبر ته ورکوسلای او دایو فرمایل بئس مضجع المؤمن، بئس مضجع المؤمن، چې د مؤمن شورا بد ټکانه ده، بره ټکانه ده. دا الفاظ او صحابي چې کوم دا لخلین ادا کړو، بئس مضجع المؤمن، چې د مؤمن شورا بره ټکانه ده. او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دا الفاظ وارد نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوفرمایل چې اے فلانیا ډیر غلط ویل دی وکړو. دا د شنو ویلا چې د مؤمن برا ټکانه ده، مدینه منوره ده، ها صحابي رسول ده، د الله رسول د نبیانو سردار، هغه جنازه کړې ده او تو وای چې را دی مؤمن برا ټکانه ده. دا ویل د شنو وکړو. اخ صحابي عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما مطلب دا نو چې دا سړی بد ده، هرگز ما دا مقصد نو. ما مطلب دا و چې کدو چیر شهادت مقام حاصل کړه او دا شهید سوا و، د دې پر ډېر لوی اجر او لوی مقام به. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته او فرمایل چې فلانیا شهادت چې کوم مقام دا کومه مرتبه ده، ایخو مثال نستا، اخو بے مثال ده. شهادت مقام او مرتبه اخو بے مثال ده. اے فلانیا واروا ما على الارض بقعة احب الي ان يكون قبري بها. اے فلانیا ته